خپله خو زمونږ دا حل دی چې اقرار کوو چې سیستم کولیپس شوی دی او د هغې مثالونه هم مونږ ته میلاویږي ټایم په ټایم باندې لکه د پیمز هسپتال د واقعې نه مونږ ته دا اندازه کیدی شي ډېره ګرانه نه ده دغه اندازه مونږ کولی شو چې سیستم تلی دی خو بیا هم دغه حل دی زمونږ چې یعنی یو خو خبره ده کنه چې کیپ یور هاوس ان order فرست یعنی اول د خپل کور غم وکا خو مونږ بیا هم د خپل کور غم نه مونږ لګیا یو ځای روغه بل ځای روغه چې بیا څه دغه شي نو افغانستان کې بیا مونږ ګوتې وهو او وایو چې افغانستان کې هم زما د خوښې حکومت راشي خپل حال دا د سیستم چې کوم دی نو هغه د پیمز هسپتال د واقعې نه زه تاسو ته شروع کوم لکه وایي چې د پیمز هسپتال یو ډاکټر صاحب په خپله باندې وایي خلیق الزمان ډاکټر صاحب دی تاسو به کتلي نیرو سرجن دی د دې ځای نه ریټایر شوی 13 کاله یې په پیمز کې کار وکړو هغه وایي زه د خپلې تجربې نه چوړ تاسو ته دا وایم چې دلته څوک هم که څوک کار واله کسي نو هغه خلک نه پرېږدي ګروپونه دي 3 دي که 4 ګروپونه دي په پیمز هسپتال کې هغه وایي مافیاز دي په هسپتالونو کې د کلاس 4 نه واخله تر د ګریډ 20 پورې د هر سړي خپل خپل ګروپ دی بیا وایي چې په منسټرۍ کې ځان له وزارت صحت کې ځان له مافیاز دي کو فرض کا د منسټرۍ نه یو چپړاسي راشي نو د هسپتال ایگزیکټیو ډایرکټر چې دی نو هغه چپړاسي ته په لار کې ولاړي جی په خیر علی ستړي مشه راځي جی او دا نو د دونه پورې خبرې کیږي چې د پیمز هسپتال پرنګي په هسپتال کې چې یو فرش ډاکټر د هاوس جاب د پاره اپلای کوي نو 2 لک روپۍ ورکوي وزیر صحت مصطفی کمال صاحب وایي چې د احتساب د پاره ځان پیش کوم حسیبه د احتساب د پاره بینګ هیلث منسٹر تو څنګه ځان پیش کې احتساب د پاره خطز ایز مصطفی کمال استعفا ورکا مصطفی کمال په نوم باندې د یو کس پر حیثیت باندې ته ځان احتساب ته پیش کا چې ستا خلک څنګه احتساب کوي نو ته حسیب اوسم وزیر صحت یې نو ستا به څوک احتساب وکړي خبره دا ده چې مونږ بار بار دا خبره کوو چې یعنی سیستم چې کوم دی هغه داسې نه چلیږي دا خبره دا اوس هر سړی هم دا خبره کوي انف از انف بس چې څومره کېدل هغه وشول اوس کو یو سړی دی په هسپتال کې د خپلې خوښې ایم ایس لګوي نو هغه ایم ایس چې ولګي یا په پیسو ولګي یا په سفارش ولګي نو مطلب دا دی چې دا یو نااهله کس ته ایم ایس ولګو په هسپتال کې نو بیا ظاهره خبره ده هغه نااهله به خپلې نااهلۍ چې کوم دی په دغه هسپتال کې کوي نو اوس که څوک دا وایي نو دغه سیستم نور نه چلیږي د پیمز هسپتال په وړاندې به تاسو کتلي د خلکو هغه غم او غصه او هغه غبار به تاسو لیدلی خو زموږ سیاستدان اوس هم په دې خوب کې دي چې ته ستا هغې مشر دا او زما هغې مشر دا او ستا ته دا او هغه دا یو کلیپ دی هسې تاسو ته د مثال په توګه باندې زه دغه پیش کوم دغه تاسو لږ وګورئ आपने तो नवाज शरीफ के जूते पॉलिश भी कर लिए जिंदगी भी गुजार ली 30 साल गुजार लिए कपड़े धोती रही है नीमा खान की कपड़े धोती रही है मुशर्रफ نو زما په خیال باندې زه وایم چې زموږ سیاستدانانو له هم په دې باندې اوس یریدل پکار دي چې هغوی ووایي چې به ډېر غټ فرق راغی ګورئ یو کس دی هغه داغه صحت چې کوم دی نو کو پرس که ناجوړه شي هغه د هغه په خپل سر باندې دی هغه به منډه تړله وی تعلیم دا حل دی بېروزګاري لا ده نو په داسې حال کې چې بیا خلک د دې خلکو دا ټاټ باټ ویني او بیا ځان ته ګوري نو ظاهره خبره دا خلک وایي چې زه هم د دې ملک باشنده یم نور دا سیز نه چلیږي تاسو به کتلي یو سړی وایي چې نه زه یو لکه هغه نن سبا یو قصه ده تاسو به کتلي زه د کرنل ښځه یم نو هغه کرنل صاحب چې کوم دی نو هغه هم اوس خلک نه پرېږدي ځکه چې خلکو ته پته لګېدلې ده چې صاحبه ته زما د ټیکس په پیسو باندې دا ستا ځان له ټاټ باټ جوړ کړی دی نو لہذا زما په خیال باندې چې څومره زر وي ججان جرنیلان سیاستدانان بیوروکریټس بابوګان ډپټي کمیشنر هغه یو دغه د 14 اګست په ورځ باندې چې دغه یو کمشنر صاحب چې کله او آی جی صاحب چې کله په هغې بګۍ چې ورته وایي په کوم هغې کې ناست و په هغې باندې خلکو د هغې نه جامې ویستې جامې خو بیا هم زمونږ حل دغه دی چې سیاستدانان په یو زانګو کې زانګي صاحب اوس هغه وختلی دی لکه دا 2 پښتانه دي په دغه یو ویډیو کې مشال یوسفزۍ د صوابۍ اختیار ولي د نوخار
او دلته د پښتنو سهل شو دغه خبره لرګي خبره ډیره غلطه ده خو لکه مونږ سره څه ونه شول او په هغې کې ته وایې چې زما نواز شریف ته به ته دا نه وایې بل ورته وایي چې ته به زما عمران خان ته دا نه وایې او دا یاره د پښتنو دا مسلې دي خدای خاطر وکړئ پښتانه تباه و برباد شول د 9.8 نه سیوا ستاسو بېروزګاري راغلې ده په ماشومان سکول ته نه ځي بمونه در باندې خلاصېږي او په دې کې بیا ته هم دغه خبرې کوې چې نه زه به ماسپوتن کښېنم او ستا هغې دا کړي دي او نه نه ستا هغه دا دی او زما هغه دا دی دغه خبره ده که نه روغانۍ بابا وایي دغه اکثر زه دغه شعر وایم وایي چې دغه وشوه دا وشوه تا دا ووې ما دا ووې بس د لیونو شان په خبرو کې مو عمر دی او بیا پکې دا هم وایي چې وویل روغانیه یو هوښیار زناور ځان سره ای نصیبه څه په زناورو کې مو عمر دی